رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د انسان اکثره خطاګانی هغه د ژبې د وجې څخه کیږي. په بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای که چا ماته د خپلې ژبې او د شرمګاه د حفاظت ضمانت راکړي نو زه به دته د جنت ضمانت ورکړم. که چا ماته د دوو شانو د حفاظت ضمانت راکړي نو زه به دته د جنت ضمانت ورکوم. یعنی د ژبې حفاظت او د خپل فرج حفاظت. په ژبه به درواغ نه وایي، غیبت به نه کوي، مسلمان به نه ازاروي، تهمت به نه وایي او په دې ژبې سره به بل مسلمان ته شکنځل نه کوي. په دې ژبې سره به دی ناشکري نه بیانوي، په دې ژبې سره به دی د کفر الفاظ نه راباسي، خپله ژبه به کنټرولوي. په بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هر سهار کله چې سهار سي هر سهار د بدن هر اندام ژبې ته فریاد کوي. ژبې ته وایي مو په تا پورې تړلی یو، که چیرې ته سمه وچلېدې خو هر اندام به سم چلی، که چیرې ته خرابه وچلېدلې خو هر اندام به خراب چلی. نو ای زما عزتمند ورونو مسلمانانو، باید موږ او تاسې خپله ژبه سمه استعمال کو، ځکه که چیرې ته دا ژبه غلطه استعمالوې نو بیا به ته ګناهګاره یې، او که چیرې غلطه استعمال کې نو بیا به تا ته نقصان پیښ شي.